السلام علیکم. قدرمنو کتونکو اوریدونکو پروګرام دی بولو پاکستان. زه ما هدایت الله ګل تاسو ته مخاطب یم د سونو پښتونخوا پیښور سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو مونږه وینې ګوره اورئ. خواهش هم دی چې نیخ پنیغه زموږ سره شرکت هم وکړي او د فیسبوک د لارې هم تاسو مونږه لیدې اورېدې شئ او دا غځای کې شرکت هم کولی شئ د لیک په صورت کې هم او په نورو طریقو باندې هم. او کار یې ډېر اسان دی که تاسو د ریډیو یا هغه شانتي سهولت نه لرئ چې کوم اواز صفا سوتره تاسو غوږو ته در رسیږي نو د فیسبوک په سرچ کې صرف سونو پښتونخوا ولیکئ، باقي کار د هغوی دی. تاسو ته به زموږ د پروګرامونو یو پوره سیریز یو پوره لړۍ پرانستلی شي او په هغې کې دا زمان به تاسو ګورئ بولو پاکستان او پکې د ټولې ورځې او نور د ګڼو ورځو بلا ډېر پروګرامونه پراته وي. تاسو پکې د خپلې خوښې د خپل طبیعت مطابق پروګرامونه کتې لیدی شئ. په بولو پاکستان کې موږ خبره کوو د ټول پاکستان. ټول پاکستان زمونږ وطن دی او په پاکستان کې چې څه هم کېږي د هغې په موږ باندې اثر وي او موږ چې څه کوو د هغې په پاکستان باندې اثر وي. خو د ټولو نه لوی سحرانګیز او د ټولو نه لوی اثرانګیز خبره چې کوم ده هغه امن دی او امن قائم ساتل، امن ټینګ ساتل، امن راوستل او د امن دپاره قربانۍ او شهادتونه ورکول دا لوی کار دی، غټ کار دی او د هر چا د وس کار نه دی. زمونږ په وطن کې په سوونو په شلګونو نه په زرګونو خلک بلکې اوس خو دا شمیره قریبا د لاک نه هم اوریدلې ده خلک شهیدان شول، د ریاستي ادارو اهلکار افسران، د فوج، د پولیس، د اف سی، د نور بیلټ والا ادارو او د عامو خلکو خو اډو شمیره چې کومه ده نو دومره ده چې بني ادم په شمارلو باندې ستړي شي او ډېر د نامې جامې خلک چې کوم دی د دې دهشتګردۍ ترهګرۍ په جنګ کې او د کراس بارډر ټیرریزم چې کوم دی په دې کې د سرونو نه تیر شو، د ژوند خلاص شو. د دې د سمولو دپاره، د دې د کابو کولو دپاره، د دې د حالاتو ښه کولو دپاره ګڼ اقدامات په وختونو کې شوي دي او اوس هم چې کوم دی دا سلسلې روانې دي. که دا په ملکي کچ باندې وي او که دا په بین الاقوامي کچ باندې نو دا ټول معاملات روان دي د هغې د سمولو دپاره او د هغې د ښه کولو دپاره خبرې اترې کیږي. تېرو ورځو کې موږ تاسو وکتل چې په استنبول کې د دوحه نه پس په استنبول کې د پاکستان او د افغانستان لخوا د مشرانو خبرې اترې وشولې چې کراس بارډر ټیرریزم چې کوم دی دا کابو شي، ځکه چې د افغانستان نه دې خوا خلک را اوړي او د مختلفو ملکونو، مختلفو ادارو، د مختلفو سوچ لرونکو خلکو دلته کې راتګ وي او هغه زموږ په چوکو باندې حملې کوي، په ځوانانو باندې حملې کوي، په افسرانو حملې کوي، په خلکو حملې کوي، په پاکستان حملې کوي. دا خبره ډیر وخت چې کوم ده نو خلکو یا زموږ ګاونډیانو نه منله، خو دا وه چې په دې موجوده یا په دې لنډو ورځو کې چې کوم معاملات شوي دي، خبرې اترې شوي دي او خاص کر د ترکي او د قطر په ثالثه کې چې کومې خبرې اترې شوي دي نو دا ډېرې خبرې په هغې کې ومنلې شوې. څه خو داسې منلي وي چې بني ادم وایي چې او دا کار مونږ کړی دی، داسې خبرې وي چې بني ادم پرې چپ شي او مطلب یې همدغه وي چې او دا مسله یا دا کمزوري یا دا خامي مونږ کې شته. ډېرې خبرې سپینې هم شوې خو ډېرې خبرې لا پاتې هم دي. البته د دغې خبرو په نتیجه کې ډزبندي وشوله او د افغان مهاجرینو واپسي هم چې کوم دی هغه وړومره شروع شوه. البته په بارډرونو باندې یا په پولو باندې حالات چې کوم دي لا پوره نارمل نه دي او چې کوم هغه د تجارت خبرې اترې وي هغه لا په ځای پاتې دي. سبا له 8 نومبر دی او سبا له به بیا چې کوم دی دا خلک خپلو کې کینی او خبرې اترې به کوي او دا به د دوامداره کولو د دې د ډونګې غځولو یا زیاتولو یا جوړولو دپاره به نورې خبرې اترې او نور تجاویز مخې ته کېښودی شي. دا صورتحال په خیبر پښتونخوا کې امن و امان څنګه دی او د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی امن جرګه رابللې ده یا راغواړي په 12 تاریخ باندې په صوبایي اسمبلۍ حال کې او پای کې به د ټولو سیاسي
ګوندونو مشران او د بار مشران او د سوچ لرونکي ژبې لرونکي خلک به په هغې کې شرکت کوي انشاءالله. نو دا ټولې خبرې دي د دې موضوعاتو باندې موږ سره د تجزیې دپاره د خبرو اترو دپاره نوموړی صحافي سینیر صحافي په اسلام آباد کې محترم سجاد ترکزی صاحب موجود دی. هغوی ته اول په بولو پاکستان کې هرکلی ویم او بیا ته دا پوښتنې مو مخې ته ږدو. السلام علیکم. هلو سجاد ترکزی صاحب سره کوشش کوو چې رابطه دوباره بحال کو او د اسلام آباد او تر دې کله کله رابطه برابر ونشي یا ډراپ شي په نیمه کې. نو خبر هم دغه کوله د امن چې امن په کومه طریقه باندې راقایم شي او د دغه امن د ټینګ ساتلو دپاره مونږ او تاسو څنګه کوششونه وکړو. نو خبره د امن د موږ سره سجاد ترکزی صاحب نوموړی صحافي تجزیه کار سجاد ترکزی صاحب اسلام آباد نه موجود دی. نو د هغه خبرو اترو ته وګدو چې هغه ته د دې حالاتو باندې په دې مسایلو باندې د هغوی څه نظر دی. السلام علیکم. आवाज درځي جی. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد ترکزی صاحب دا راته ووایي چې د تېرو ورځو کې په استنبول کې د هغې نه مخکې په دوحه کې د پاکستان او د افغانستان د مشرانو غونډې شوې وې، ناستې شوې وې او د ډېرو اوږدو بحثونو نه پس ډزبندي بیا وشوله او څه پکې نور کار دا مو شو چې بارډر تر دې حده کولاو شو چې افغان مهاجرین واپسي چې کوم دی دوباره شروع شوه. سبا له بیا چې کوم دی د دغې ناستې چې کوم دی یو بله لړۍ به وي په دې هکله راته څه وایي جي؟ هلو هلو आवाज راځي جی؟ اوس راغلی. دا چې سبا لکه خیري کومه غونډه کیږي د امن او امان په حواله سره او په خیبر پختونخوا پاکستان باندې د دې په اثراتو په حواله سره به څه وایي؟ یاره دې دې ته خو د ټولو خلکو سترګې دي او د خلکو امید دا دی چې که دا دواړه ملک پاکستان او افغانستان کوم ګاونډي ملکونه هم دي جی دا یو بل سره روغ شي نو د هغې په نتیجه کې به په دې ټول خطه کې امن راشي او د هغې سره سره به زموږ تجارت او معاشي سرګرمیانې به هم بحالې شي ځکه چې کله نه دا تود تریخوالی شروع شوی دی نو د هغې په نتیجه کې بارډر بند دي او داسې به کتلي وي چې مارکیټونو کې د ډېر اشیا چې کوم دی د هغې قیمتونه زیاتېږي لګیا او دا صرف زموږ طرف ته نه دی دا په افغانستان کې هم دی. مسله دا ده جی چې د پښتنو یو ساده قانون دی چې یو کور نه یو سړي باندې ډز کیږي نو خلک د هغه کور والا ته ګیله کوي چې ستا د کور نه په ما باندې ډز کیږي نو دا ولې کیږي. صحیح. نو همدغه صورتحال د پاکستان او د افغانستان نه دی چې پاکستان افغانستان ته وایي چې ستا د طرف نه په موږ په سرحد باندې او زموږ په وطن کې دننه خلک راځي او هغې ورانې کوي او د دې تاسو څه بندوبست وکړئ. صحیح. دې حوالې سره ډېر زیات مذاکرات شو، ډېر زیاتې خبرې اترې شوې، ډېر زیات زر کوم دی نو د دې نشاندهي وشوه خو خبره چې کوم دی داسې ښکاري چې په خبرو نه خلاصېدا نو د هغې وجې وه چې پاکستان هغې په رد عمل کې په هغه ځایونو باندې حملې وکړي یا هلته کې کاروایان وکړي چې کوم ځای نه پاکستان باندې ډز کېږي. صحیح. بیا د هغې نه پس چې کوم قطر او ترکی چې کوم دا هغې د هغې ملکونو مداخلت وکړو او د هغې په نتیجه کې ډزبندي شوه او بیا په دوحه کې دواړه ملکونه کېناسته او توقع دا وه چې دا دوحه کې کومه ړومبۍ ناسته کېږي نو د هغې په نتیجه کې به یو لاسلیک وشي او د دغه لاسلیک کې به دواړو طرف ته ضمانتونه ورکړي شي خو د بده قسمته په دوحه کې دغه لاسلیک باندې راضینامه نه شوه. صحیح. د پاکستان ورته زما چې څومره علم دی به حیثیت یو خبرنګار د پاکستان صرف یو نقطه وه هغه دا وه چې
د هغه طرف نه کم اورانکار راځي دغه اورانکار دې بند کړی شي صحیح او پاکستان ورته وی چې یاره د دې موږ ته تاسو تحریري او ضمانت راکړي ټیک چې هغه ته افغانستان تیار نشو یا د هغې نه پس د افغانستان د بعض مشرانو د هغې ترجمان او د هغې د یو منسټر هم دا یو بیان راغو چې دا مسله چې کوم ده نو دا د پاکستان اندروني مسله ده او نو خبره دا ده چې اوس خو دنیا ته هم دنیا ګوري دنیا ډېره ترقي کړې ده جی بالکل د ټکنالوژي مخکې تللې ده سیټلایټ په ذریعه باندې تاسو کتلی شئ چې څوک چېرته کې څه حرکت کوي بالکل مومنټ معلومیږي ټول او زما د علم مطابق پاکستان ورته د سیټلایټ پکچر فول ویډیوز ورته خو هغه ټول خلک ورته په ګوت چې کوم یا په کابل کې دي یا په کندهارو کې دي یا په نورو ځایونو کې چې بھئی دا خلک دي دا منصوبې جوړوي او دا زموږ دپاره د تشویش باعث دي صحیح خو اوسه پورې د افغانستان طرفه داسې څه مضبوطه خبره نه ده راغلې چې هغه د اطمینان باعث وي سبا له به چې کوم بیا دوباره کینی او سبا له زما د علم مطابق د افغانستان د کوم د هغې انټیلیجنس چیف دی هغه به ځي د پاکستان طرف نه څه باقاعده اعلان خو نه دی شوی خو دلته نه به هم ذمهداران ځي او خبرې وکړي چې په دغه خبره باندې د دې څه نتیجه راشي خو اوسه پورې باوجود د دې چې پاکستان طرف نه امید هم شته دی خو تشویش هم دی ځکه د افغان حکومت طرف نه چې کوم د افغانستان عبوري حکومت دی د هغې د طرف نه څه باقاعده تحریري ضمانت یا داسې ډاډګیري نه ملاویږي چې د هغې په نتیجه کې پاکستان مطمئن شي صحیح او په دې دوران کې هم تاسو کته چې د هغې نه باوجود د هغه طرف نه دوه درې ځل حملې وشوې او د هغې په نتیجه کې دې طرف تشددونه هم وشو جی بالکل نو یو عام سوال د یو عام سړي په ذهن اپریشنونه مو شو سجاد ترکزی صاحب په ټانک کې او په ډیرو کې او پای کې بیا چې کوم کسان پکې درې ووژلي شو پای کې یو افغان او جی هغه کې بالکل افغان نو زه خو په دې نتیجه ورته ګورم چې ګورئ کله چې په لومړي ځل باندې په افغان طالبان دغه ته راغله د هغې حکومت نو هغه ټایم د القاعده چې کوم مشرو د هغه باندې د اوس چې کوم وزیر دفاع دی ملا یعقوب د هغه والد محترم ملا عمر چې کوم دی سټینډ اخیستی جی او اوس پکار دا ده چې افغان حکومت د ماضي نه د خپل ماضي نه سبق واخلي او پکار ګوري هغه یو بیل تاریخ و هغه په دې خطه کې چې کوم دی نو نیټو فورسز و امریکنز یو عالمي مداخلت یو بالکل یو د دنیا منظرنامه بدله وه بالکل بدله وه اوس چې کوم دی دا دواړه ګاونډیان یو بل ته یو بل سره دي او دلته کې یو علمي قوتونه نشته دي نو پکار دا ده چې دواړه یو د کلچر او د ثقافت او د دین علاوه په مذهب باندې هم دواړه یو مذهب او جی او منونکي یو نو د خپل دین او د اسلام په حواله سره هم دا ټول خلک دا توقع لري چې دا یو بل باندې بدز نه کی خو د هغې نه باوجود لکه دا خبره اوسه پورې لا جوړ شوې نه نو سجاد ترکزی صاحب دا عملاً یا د شکلونو په صورت کې خو بین الاقوامي فورسز چې کوم دي هغه خو واپس شوي دي یا ایستې شوي دي خو مداخلت خو لا چې کوم دی د بین الاقوامي خلکو یا ادارو یا د ځینې ملکونو چې کوم دی هغه خو شته دی که نه د هغې ثبوتونه خو هم زموږ مخې ته دي او خاص کر زموږ د مشرق ګاونډي چې کوم دی هغې خو نیغ په نیغه چې کوم دی وایي چې زموږ دلته کې دا مفادات موږ به دلته ورانې کوو او جی د هغې شته دي او د هغې وجه دا ده چې هغې په هر یو څومره محاذونه چې دي هغه سیاسي دي او که سفارتي دي که جنګي محاذ دي په هغې باندې هغې شکست وخوړلو او د هغې نتیجه ده چې هغې اوس د خپل په اوږه باندې ټوپک ږدي او کوشش کوي چې په پاکستان کې حالات خراب کړي نو خو دغه ګاونډي له هم پکار دی چې په دې نتیجه باندې ورسي چې د دې ورانکارۍ څه نتیجه نه راځي
جی تاسو سبا خبره د کوئ. جی سبا د انډیا په د هندوستان په بهار صوبه کې الیکشن کیږي او بهار کې چې کوم دی نو د بھارتی جنتا پارټي کوم دا نریندر مودي چې کوم دا وزیر اعظم هم دی یعنی هغه باره کې ما چې کوم نن د بین الاقوامي مختلفو جریدو او د روزنامو تفسیری او تجزیه کتلې نو هغه ټول په دغه حکومت باندې دا الزام لګولو چې دی د خپل لږ سیاسي مفاد لپاره په دې ټول خطه کې داسې حالات جوړي چې د هغه په نتیجه کې د هغه د ووټر د سره همدردي راشي او د هغه په نتیجه کې د الیکشن وګټي همداسې کوي. په دې ټول خطه کې هم هغه مونږ سره کورانه کوي یو قبل چا سره کوي نو دا هغه نظریه هم دا چې یاره حالات هر خراب کا تاکي په ملک کې دنه هغه ته د خپل ووټر همدردي حاصل شي. ښه دا خو لکه یو خبره ده جی، خو بل خواته خو تاسو ته پته ده چې هغې د زمونږ دا خیال دی چې بین الاقوامي ورورولۍ چې کوم دی هغې پرېښي دي او په ظاهره یو سوپر پاور ملک او خاص کر صدر چې کوم دی نو هغې لکه زمونږ سره ډېر د محبت اظهار هم کوي او د زمونږ د مشرانو صفت هم کوي دغه هم کوي، خو لاسلیک چې کوم دی معاهده هغې سره د 10 کالو وکړله. نو په دې باندې لکه څه نظر لرئ تاسو؟ نو زمونږ لپاره هم په دې کې سبق دی جی. زمونږ لپاره په کې دا سبق دی چې تجارت کې او په کاروبار کې خلک چې کم دی نو بیا خپل مفاد ته ګوري او دې ته ګوري چې زما ګټه چې کم دی نو زما ګټه چرته نه زیاته ده او تاسو وګورئ چې د هغې نه علاوه اوس زما خیال دی یا پرون دا معاهده شوه د هندوستان او د اسرائیل هم یو بل سره یو دفاعي معاهده شوه او تاسو وګورئ چې اسرائیل لکه په دې ټول ریجن بلکې په ټول ورلد کې هغه څومره د فلسطین او د غزه حوالې سره هغه څومره بدنام شو، هغه څومره ظلمونه وکړه نو هم چې کوم دی نو دغه په هندوستان باندې هم لګي او دغه دواړه ملکونو یو بل سره فوجي او دفاعي معاهده وکړه. خو امریکا چې کوم دی نو هغه انډیا سره دغه کوي نو هغه یو خواته یعنی هغه خپل مفاد ته ګوري هغه ځکه چې دغه اسلحه خرڅېږي دغه سودا خرڅېږي. مطلب دا چې دا په دنیا کې چرته دا اور لګېدلی دی او چرته هاټ سپاټس دي او جنګونه کېږي نو دا لکه د نظریاتو نه زیات په دې موجوده دور کې دا د وار انډسټري چې کومه ده د هغې د چلولو دپاره چې کوم دی دا معاملات سیټ کېږي ریسیټ کېږي بیا ریسیټ کېږي. موږ یوکرین ته ګورو که دلته ګورو که اخوا ګورو نو هر ځای کې تقریبا همدغه صورتحال روان دی. چې وار اکانومي چې کوم دی نو دا په دې په ذریعه باندې چې دوه کسانو کې جنگ روان دی وي نو هغه یو کس دا سوچ کوي چې یاره زما اسلحه خرڅېږي چې جنگ له څومره تودوالی ورکولی شي ورکړه. خو د دې نتیجه چې کوم دا نو بهرحال هغه مطلب دا دی چې تاسو نن وګورئ نن چې دې کې کوم د ټرمپ مخالف یو مسلمان میر ممدانی شو جی نو ممدانی چې کوم دی یعنی ما نن دا خبر چې جوړولو نو په خبر کې یو جمله دا راغله چې یو وخت چې په نیویارک کې د مسلمان نوم چې کوم دی نو هغه اغستل ګران خلکو خپل شناخت پټولو دا هغه وجه دا و چې 9/11 هغه واقعیا شوی و دا واقعي په نتیجه کې امریکای زموږ په دې خطه کې حمله کړې و او په دنیا کې ډېر خصوصا زموږ په دې ریجن کې ډېر مسایل پیدا شوي ځکه چې امریکا او نیټو چې کوم دي دا غي ټروپس هغه واقعیا باندې کا او دلته راغله خو دغه چې کوم دغه د خلکو چې کله زمونږ دغه چې کوم ممداني صاحب دی د دې یو خپل هیستوري د بهرحال هغه یو لوی موضوع دی خو نن د هغه ښار میر چې کوم دی مشر هغه چې کوم دی هغه یو مسلمان راغو او هغه په خپل تقریرونو کې به بار دا ویلي چې مسلمانی چې کومه ده نو دا د ما شناخت دی او زه خپل شناخت نه پرول غواړم او بیا نن هغه په خپل ویکټري سپیچ کې هم ویلي په نیویارک کې کوم 10 لکه مسلمانان دي دا د هغې ښار دی او هغې دي دلته بې خوفه او بې خطره خپل ژوند تېروي. نو د وینا مقصد مې دا دی چې د دنیا سیاست
بدلیږي لګیا د دی. جنگونو په نتیجه کې چاته هم څه نه ملاویږي، نه موږ ته ملاویږي، نه افغانستان ته ملاویږي، نه هندوستان ته ملاویږي. نو پکار دا چې دا سو وختي تنازعات دي دا په ناسته باندې موږ حل کو، او که سباله په استنبول کې د دوړو ملکونو نمائندگان کینی جی نو افغانستان له هم پکار دی چې د پاکستان یو 1 پوینټ ایجنډا ده چې هغه باندې غور کی چې به د دلته نه یو ټوپک مار را پاسي او هغه په بل ملک کې او دی چې په دوحه کې دوحه اګریمنت کولو نو په هغه کې دی تحریرن ورکړي دي چې آینده د پاره بعد افغانستان سرزمین او د دنیا د یو ملک خلاف هم نه استعمالو. ټیک ده. سجاد ترکزی صاحب جی دا راته وایي چې دا کله د پاکستان او د افغانستان منځ کې تاوتریخوالي سیوا شو او مجبوراً چې کوم دی د پاکستان فورسز د دهشتګردو د خاتمې لپاره هلته کې ځینې کاروایانې وکړلې او خپل ټارګټس چې کوم دی حاصل کړل، نو دا پراپګنډا एकदम شروع شول چې دی د یو خاص ځای یا د یو خاص علاقې د نیولو لپاره چې کوم دی نو دا جنگ پیل کړی دی او دا 200 کیلومتره په افغانستان کې را دننه شول او دا چې کوم دی د چا په وینا باندې او دا عملیات شروع دي چې دغه یو خاص مخصوص ځای چې کوم دی دا قبضه کیو هغه ته کې خپل بادشاہي قائم کی. خو هغه خبره خو چې کوم دی په ځای پاتې شو، خو دا صورتحال جوړ شو چې کوم دی پاکستان دا زور خېلو. زما عقل دغه خبره تاسو چې کوم طرف اشاره کوي کنه چونکه هغه په میډیا کې دا خبره راغله دا نو ستاسو اجازه سره به زدا غده نوم واله ما چې دغه باګرام ایر بیس چې کوم دی دغه حواله سره باز خلک دا یو خبره کوي چې او د امریکای صدر دوزله دا ویل چې دا مونږ یو ډېر غټه غټی کړی دی چې مونږ ایر بیس دلته کې هغه دلته خالی کو. خو ټرمپ چې کوم دی نو د هغه واده سره هم دغه شخصیت دغه یو مخصوص شخصیت دی. نه ټرمپ صاحب چې کوم دی نو هغه خو خلکو ته کله پټکې په سره یو کله وته دغه چې هغه ټپاوي کنه چې څوک پر آزاد ملک نه زی یا ډیر غریب شي یا د یار د لاسه زینه خو د یارانو د لاسه وته کنه دا څه غونه ده چې په خپل خوخه بس ملک پرېدم او زما خو مجبور شي بند کنه. او بل تاسو ګورئ چې کله دی د کابل ایرپورټ نه تل نو دی دومره په پریشانه کې او دومره په منډه باندې تللی چې خپل ډیر اسلحه ګاډي جاسونه هغه جی او یا یو جهاز یا یو ماشین د افغانستان د قوم او جی تاسو د आवाज لګډ ورشه د خپل پوزیشن واپس خپل ځای ته شي د आवाज هم جی خاجي اوس څنګه دی اوس ټیک دی جناب. نو زما وینا مقصد دا دی چې دی کله څنګه په پریشانه باندې د کابل ایرپورټ نه تلو او بیا چې کله تل نو هغه ایرپورټ کې او په باګرام کې ډیر زیاته تبعیو کا غار سے والو زولا کوشش وکړي چې هغه چا په کار را نشي. نو زما دماغ مطابق چې دغه خبره زما دماغ نه قبلې چې هغه به دوباره د ریجن تراشي او پاکستان بور سره راځي شي ځکه چې دا د پاکستان د مفاد هم خلاف دی چې بیا دوباره هغه د یو سپر پاور دلته راشي دومره لوی پلیئرز چې کوم دی بیا د هغه وستل خو اسانه خبره نه ده کنه ډیر زور به بیا خجی دا راځو جی لوکل صورتحال ته دغه بارډر کراس بارډر ټیرریزم په نتیجه کې چې کوم دی زموږ په پښتونخوا کې بل خصوص او په بلوچستان ټول ملک بل عموم د امن او امان صورتحال چې کوم دی هغه تسلی بخش نه دی او د هغه کې مختلفو ځایونو کې مسلې مسائل شته. د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی هغه د وفاقي حکومت یا د ریاستي ادارو د سوچ برعکس چې کوم دی خبرو اترو ته امن جرګې ته چې کوم دی نو تقویت ورکوي او د هغې غږ پورته کوي. په 12 تاریخ باندې په پیښور کې په صوبایي اسمبلي هال کې 11 بجې د امن جرګه راغوښتې شوې ده چې پکې ټول سټیک هولډرز ته د دعوت ورکولو تنظیم دی. تاسو څه ګڼئ چې را روانو وختونو کې د دې جرګې څومره اهمیت دی، په دې کې د څومره خلکو د شرکت امکان دی او دا د امن چې کوم بنیادی تقاضا ده د امن او امان د راوستو د استحکام لپاره به دا څومره ګټوره ثابت شي؟
نو یره جی زموږ په دې صوبه کې او زموږ په دې خطه کې او په دې ټول علاقه کې خو دومره جرګې او دومره جنګونه اوس خلک مایوسه شوي دي او خلک وایي چې څه عملي اقدامات وشي او د هغه عملي نتیجه کې په دې دغه کې امن راشي. صحیح. خو هر څوک که صوبایي حکومت دا جرګه کوي یا بل څوک یې کوي، خو څو پورې چې عوام، سیاستدان او فوج دا خپلو سره یو شوي نه وي، نو دا مسله نه حل کېږي. نه فوج یوازې حل کولی شي، نه عوام حل کولی شي، نه سیاستدان حل کولی شي. صحیح. نو که یو حکومت په خیبر پښتونخوا کې دی او یا په مرکز کې دی او شان دواړو سیاستدانان دي، دا هغې نظریات اختلاف باندې، خو کله چې د ملک مفاد شي نو بیا یو ځای پکار دي. نو زما خپله خیال دی چې تحریک انصاف هم اوس او یو مشترکه یو حکومت عملي جوړه کړي چې دا مسله اوس کمیږي نه، بیا زیاتېږي لګیا دي. صحیح. سجاد ترغزي صاحب، ډېره مهرباني او څه سوالونه نور هم دي، خو تاسو په ډېر مصروفیت کې وخت راکړلو او ډېرې ښکلې خبرې مو راسره وکړلې. څونه پښتونخوا سره د خبرو اترو کولې، یو جهان مننه، عزتمند اوسئ جي. مننه. دا زموږ سره نوموړی صحافي د اسلام آباد نه سجاد ترغزي صاحب په لیکه باندې او موږ سره خبرې اترې کولې. تاسو موږ سره خبرې وکړئ، سونو پښتونخوا سره خبرې وکړئ، بولو پاکستان کې خبرې وکړئ، ځکه چې خبره د خبرو نه شروع کېږي او خبره په خبرو ختمېږي. څوک هم چې خبرې کوي د هغې حل راوځي، د هغې ډونګه لویږي او په هغې کې د مسایلو د حل طرف ته نکات پیدا کېږي. لہذا ضروري ده چې زمونږ او ستاسو خبره روانه وي، مکالمه روانه وي او د دغه مکالمې په نتیجه کې زمونږ او ستاسو ترمنځ یو داسې سوچ، یو داسې عملی اقداماتو طرف ته تګ یقیني شي چې د هغې په نتیجه کې په پاکستان کې، په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې امن قایم شي، خوشحالي راشي او د روزګار او د کار موقع را پیدا شي. دا زمونږ او ستاسو ټولو شریک وطن دی او په دې کې کار کول زمونږ او ستاسو ټولو ذمہ داري ده. څوک را سره په لیکه باندې موجود دی چې څوک دې را سره؟ هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب څوک د چرته نه؟ زه چې چراټ نه خبرې کوم. چراټ نه څوک خبرې کوي جناب؟ امداد الله منم دی. امداد الله صاحب په خیر علي پروګرام ته هر کلی وایم جناب. خیر دي. زه څلور ورځې اوسې چې یار په څنګه تاسو پروګرام اوري. مهرباني. یار په من اورو موږ تاسو کال نه ملایي. نو دا بس خبرې روانې وي کنه چې یو ملګری خبره کوي نو کو څوک دې دوران کې کال کوي نو هغې ته بیا نه ملاویږي. د تاسو خبره صحیح ده او اوس خو ملاو دی، د خیر سره خبره راته وکړئ. زه چې موږ څلور نه معذور یې که نه جي. ښه جي. ما ډېر منډې تړلې ولې که نه جي. او نو چې وزیر اعلی اعلان وکړو نو بل وزیر اعظم اعلان وکړو، هر یو راځي او هر کرسۍ او هر یو دغه پسې منډې وایي که نه جي. هر من کوم خلاص ما ته د لارو کوي که نه جي. موږ ورته څوک مزدوري نه شته، دغه نه شته، زه کوم خلاص یم. موږ چې څلور نه چې معذور یو. ټیک وایي جي. دا چې موږ وایو د امن ضروري دی، د امن نه بغیر ژوند نه کېږي، روزګار نه کېږي. چې ژوند نه وي، روزګار نه وي، نو څنګه به وخت تېرېږي؟ جی. چې امن پال هر ملک کې راولي، هر ملک کې. امین امین. او پاکستان کې ضرور خدای پاک راولي. امین امین. موږ دعا کوو خدای پاک دې امن خوشحالي بدل کړي. ډېره مهرباني امداد الله صاحب، الله پاک ته ثوابونه پیدا کړي، الله پاک ته موږ ټولو ته د اخر موږ څه موږ کوم خلاص هم نه ته اخر زدار وکړي که نه. یو ځای اعلان وکړو، نو وزیر اعظم اعلان وکړو، یو اعلان وکړي، یو اعلان نه کوي، هر کوڅو پسې منډې وایي او مترخدان پسې منډې وایي. سمه ده. ستاسو خبره راغله د خیر سره او متعلقه صاحبان ستاسو غږ اوري. الله دې وکړي. تاسو په ډېره مننه. ما له اکیل صاحب نمبر لږ راکړئ. څه شی درکړو جي؟ اکیل صاحب نمبر. همدا نمبر باندې خبرې کوئ، خو نن سبا چې کوم دی هغه د ملک نه بهر دی، نو تاسو به را روان هفته به خبرې کوئ جي. همدا نمبر دی تاسو سره. ښه، ډېره مهرباني ده کال کولو. عزتمند شي.
جی قدرمن امداد الله صاحب د چراټ نه خبرې کولې او د سخت ژوند د کړهو خبرې ذکر یې کولو. تاسو هم کوم سره خبرې کوئ نو 5253 دا زموږ د ټلیفون نمبر دی. بیا یې درته وایم 5253 091 د کوډ دی د پېښور. نو تاسو که د موبایل نه یا د بهر نه فون کوئ نو دا ورسره مخکې خامخا ډایل کې کال وکئ، خپله خبره وکئ او ستاسو خبره چې کومه ده هغه مهمه ده، هغه ضروري ده چې زمونږ او ستاسو خبره یوه وي، جوړه وي، نو زمونږ او ستاسو خبره به مخکې ځي، زور به نیسي، ځای به نیسي او د هغې نه به څه نه څه نتیجې مخې ته راوځي. څوک را سره په لیکه باندې موجود دی؟ هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب څوک د چرته نه؟ د پلوسینه خبرې کوم فلک کریم. پلوسینه فلک کریم صاحب په خیر علي ویم جی پروګرام ته هر کله راشي. شکریہ، مننه جناب. جی دلته مونږ لکه د ماجرو باندې خبره کوو کنه. اگر دلته ولوم پلوسه کې څومره ماجر دي ټول شنه غدي کارډونه جوړ کړی دي، یو بلواله جوړ کړی دي. جی جی. نو لکه څنګه دا لکه په دې زموږ د هغه کې کم از کم نوکریانې ماته ملو شوي دي، کوم غټ کاروبارونه اهم نیولي دي که نه، نو د دې څه حل لرو دي، لکه دا شناختی کارډونه بلاکولو یا دا راکولو. لکه دلته په دې اوس ریډیو سپین وځي که نه، دا مخه وموندې لکه زمونږ قدم توس کېږي نه، دا ټول د انډیا ملګري دي، انډیا سره تعلق دی، که هغوی هغه طالبان دي هغوی مونږ طالبانو یا مدرسو کې سبق یا هغه ویلي لکه هندو سره لاس میلاو کړی دی، او لکه مونږ هم دغه خواست کوو لکه د دې څخه خامخا کم از کم راغه روکوي څه ریزلټ ووځي. دا چې اوس تېر ورځو کې نادر اعلان کړی و چې 14,000 شناختي کارډونه یې نیولي وو او هغه چې کوم دی د دې خلکو ته جوړ کړي وو. ظاهره خبره زموږ د وطن ځینې خلک ورسره ملګري وي، نو هغې نه دا خلک پاتې دي. او بالکل دا کې پاتې ځکه لکه دلته نوکرۍ ورته ملو شوي، دلته ورته هغه ملو شوي دي، او ظاهره لکه څنګه اوس لکه ته خپل لکه لکه سوچ وکړه لکه د خپل بچي د شناختي کارت جوړوم ځم ناظرې ته، نو کم ځینه را باندې راغه کوي. یاره دومره ګران کار دی، یقین وکړئ چې بالکل سړی ستومانه کي په کار کولو باندې، او دې خلکو ته په اسانه ورشي. د راغلو موزي کله یو دی کله کچارو ته ودیږي کله بل، او دې ته ښه په اسانه میلاویږي، دې ته ښه په اسانه میلاو شي. ټیک وایي، دا خبره هم ټیک ده جی، دا خبره ټیک ده او دا مسله شته. دې باندې د متعلقه چارواکو او د ریاستي ادارو نظر دی او د دې چانبین د خیر سره روان دی. زه خو یم په کار ده چې داسې یو نمبر هم یونیورسل چې کوم دی ورکړلی شي د نادر طرف نه، چې خلک عام خلک په هغې باندې شکایت درج کوي، نو دا خلک مطلب دا مسله به چې کوم دی زیاته تیزه به شي او په دې کې به د حل طرف ته لارې چارې راوځي. خو په دې باندې جی لکه سرجي دلته څوک دا هغه هم لکه دلته څوک راغلي هم نه دي که نه، لکه ګوره حکومتي ادارې داسې راغه دلته څوک هم نه دي راغلي، او تپوس کول هم نشته که نه، لکه کم از کم دلته تپوس کول هم ښه زموږ صوبایي حکومت او ځان له په خپلو هغه کې صرف د خان صاحب په هغه کې ډوب دي یاره رهایي او رهایي، او نور دلته د ګرانۍ د مهنګایۍ څومره طوفان را روان دي، څومره هغه را روان دي. یو سړی که 1,200 روپۍ ورځ وګټي نو هغې باندې چیني روډي که اوډه روډي 1,200 روپۍ خو ډېر شی دی، که ټولو خلکو ته دا موقع میلاو شي نو بیا هم څه خبره ده، خو میلاویږي نه که نه، کار چېرته دی، پیسې چېرته دی که نه، او که نه شته نه که نه کاروبار. او لکه کاروبارونه دومره خراب شوي، لکه اوس ټرکونو کاروبارونه هم دي، لکه لاړ شو ځان وخورو د حیدرآباده پورې لاړ شو راشو د بسما که لاس تشه زه وړو او ځان ورته موټکو شوګیري او ستوماني را وګورم، که دې خلکو ته دلته ښه په اسانه هر څه میلاویږي. بس الله دې رحم وکړي، خو ستاسو اواز انشاءالله صاحبان نیغ په نیغه اوري او ضرور به په دې خبره باندې مخکې عملیات کېږي. د خیره سره د کال کولو ډېره مننه او پروګرام کې شاملېږي چې د یو بل نه خبرېږو. د خیره انشاءالله ولې به ستاسو دا نمبر څومره بیزي شي که نه، کم از کم څومره ورځونه په دې موږ راغه کوو. او بالکل خبره هم ټیک ده جي، خو دا تاسو چې اوس خبرې کوو نو لکه چې نور ملګري فون کوي نو هغې ته خو بیزي راځي که نه جي، دا مسله وي سړی راغه کوي که نه. جی
ډیره مهرباني جی د کال کولو عزتمند اوسئ ډیره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام دا د پلوسین ملګری خبرې کولې او د افغان مهاجرینو ته چې کم جعلي کارډونه ورکړي شوي دي او په هغې کې ځینې نورو خلکو کړي د هغې تب چې کم دی خلکو ته رسېږي بل څوک را سره په لیکه باندې موجود دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څوک د چرته نه ملازونه ادریس صاحب جی جی په خیر علی پروګرام ته شکر دی عزتمن شي مهرباني جی مهرباني دا امن جرګې سره خبرې کوي ښه جي ښه ډېره خبره چې امن جرګې وشي په ملک کې چې حکومت لا ډېر پکار دي زه په خپل سپورټر یم د پی ټی آی ښه جي لکه چې د مخ کسانو سره پکار دي او عمران خان بارک هم پکار دي چې ناسته زموږ د ملک لپاره خبره ده ټیک ده یو بل سره کې او خبرې اترې وشي او نو دا ډېره ښه خبره ده خبرو نه بغیر خو مسلې نه حل کېږي که نه یو ځای کې ډېره ښه خبره ده چې وشي الله دې وکړي امین مذاکرات هم الله کامیاب کړي امین وخت راکولو یو جهان مننه ډېره مهرباني چې کال مو کو پروګرام کې شاملېږي خپل غږ نه م خبروئ چې د یو بل نه خبرېږو ډېره مهرباني چې قدرمنو دا او د پېښور ورته وایي ځکه چې دا ټول د پېښور علاقې دي او یو خوا بل خوا ته ملګري رابطه کې دي او پروګرام اوري او اکثر دا ګیله کېږي چې نمبر زموږ ډېر بیزي وي نو بس هغه زموږ مجبوري ده چې خبرې روانې وي نو یو کس سره نو نور بیا په تکلیف کې شي خو خیر دونه به یو بل سره ګزاره کوو چې جرنده کوي د پلار ده خو په وار ده نو یو بل ته به انشاءالله ځای ورکوو موقع به ورکوو نور هم چې څوک ملګري خبره کول غواړي ښه ډاډه خبره کوي دا زموږ وطن دی دا زموږ ادارې دي دا زموږ خلک دی خو هغه په هر شکل کې په هر لباس کې په هر سوچ کې په هر انداز کې دي د دې وطن دپاره لګیا دي کوششونه کوي خوارۍ کوي منډې وي سوچ لري یا خبره کوي نو دا ټولې خبرې د وطن په ګټه باندې تمامېږي چې زموږ او ستاسو اتفاق یو وي خوله مو یوه وي نو بیا زموږ سوچ چې کوم دی دا یووالی دا طاقت ورکوي معاملاتو ته د مسلو حل کولو طرف ته تقویت ملاویږي او مسلې چې کوم دی هغه حل کېدو طرف ته روان وي ګینې څه خو چې موږ وګورو نو 13 ورځ هم چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې په جنوبي اوضاع کې 2 ځایه اپریشنونه وشو پکې یو ځای کې 3 کسان دهشتګرد ووژلي شو بل ځای کې 2 کسان ووژلي شو او د بدقسمتۍ نه په دې کې چې کوم دی نو بیا هم افغان وګړي چې کوم دی نو هغه ککړ ونیولی شو او یو چې پکې کم مړو د هغه سره شناختي کارت د هغه پوره اتپته د هغه جامه د هغه وسله هر یو څیز نو دا خبرې دې طرف ته اشاره کوي تکیه ورکوي چې د پاکستان کم غوښتنه ده او پاکستان کومه زور اچوي په افغانستان حکومت باندې چې د هغه طرف نه د خلکو راتګ دې خوا ته منې کړلی شي او هغوی په دې کې وس چارو کې پوره کوشش وکړي نو بیا به دا مسله چې کوم دی هغه حل کېږي او زموږ طرف ته به مسله کېږي هله هو څوک سره په لیکه باندې موجود دی لین ډراپ شو نو تاسو موږ سره خبره اتره وکړئ 525314 زموږ د ټلیفون نمبر دی او د پېښور نه بهر تاسو کال کوئ نو 091 ورسره خامخا ډایل کوئ په وطن کې چې دننه څو پورې د امن و امان صورتحال دی نو هغه زموږ او ستاسو مخې ته دي کوششونه روان دي که فوج دی که پولیس دی که اف سی ده او که نور بیلټ والا دي او که بغیر بیلټ والا ادارې دي هغوی ټولو دا کوشش دی چې امن قایم وي خو بیا هم زموږ لوی وطن دی او ځای په ځای باندې چې کوم دی نو ځینې واقعیت داسې وشي چې هغه ماحول خراب کړي تاو سیوا کړي او غمونه چې کوم دی نو هغه سیوا کړي پرون هم چې کوم دی دا دی او عالم دین چې کوم دی هغه وجلې شوي دي ویشتې شوي دي دغه شانتې تاسو ته ما د جنوبي ضلع خبره وکړله چې هغلته کې خو دا نظام یا دغه سلسله چې کوم ده د مخکې نه روانه ده نو په دې ټولو معاملاتو کې زمونږ او ستاسو یو خوله کېدل چې کوم دي دا د ګټې سبب دی څوک را سره په لیک موجود دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څوک ته چرته نه محمد حسین خبرې کوم د خیبر نه د خیبر نه محمد حسین صاحب په خیر علی هرکلی دته یم الله مو کامیاب لاره الله مو عمر کې برکت واچو امين سره تاسو څه به وای جناب علي تاسو خو ډېر حساس علاقې نه خبرې کوي ماشاءالله تاسو ډېر ښکلی ټاپک راوړی او ډېر مزیدار ټاپک دی که نه د افغانیانو باره کې که نه جی جی زموږ سره دا زیرو لاین لږ نسکیر دی ولې چې په موږ باندې باډر دی او روډ دی موږ وینو که نه جی بالکل
بایجان زه تاسو ته یو الریډي دا ریکویسټ درته کوم چې د پنجاب رقم د خاطر ډیپورټ کوي راولي کنه جی پکار دی چې دا یو پاکستان دی یو اداري دی یو فوج دی یو پولیس دی کنه دوی ولې د کی پی کې په پولیسو باندې دومره پورې اعتماد نه کوي چې دوی په تورخم ګیټ باندې د پنجاب پولیس سره راځي او هغوی ډیپورټ کوي پکار دی چې د دلته کی پی کې د کی پی کې پولیسو ته حواله کولی چې هغوی ډیپورټ کولی که نه نو د پنجاب پولیس وګوره چې دومره صفایي په پنجاب کې راغستې ده چې بیخي په کورونو کې نه پرېږي راشه زمونږ کی پی کې والا کی پی کې پولیس ورله داسې یو بل ورته وایي چې لکه ته دې خوا شو ته دې خوا د کلو والا خلکو ورته شناختی کارډونه جوړ کړي ایم این ایم پیګانو ورته کارډونه جوړ کړي ملکانو ورته کارډونه جوړ کړي که نه جی جی دا ولې داسې کېږي ستا هغه وختي یو خبره وکړه چې ماشاءالله چې دی یو داسې ترڅ یو لمبت د نادرې شو کړی چې څوک یې پېژندی چې راشه دلته افغاني سره دا کار دی که نه او بالکل او افغاني داسې د حکومت یا د پاکستان د ادارو خالف خبرې کوي که نه نو په کار چې داسې یو لمبر یې شو کړی پنجاب کې چې کومې صفایانې راغستې دي والله نورو ملکونو کې داسې راغستې شي راشه په کی پی کې کی پی کې دوی داسې ځای ده لکه خپل کابل وي یا جلال آباد وي ولې کی پی کې والا لپاره پکار دی چې دوی به صفایانې راولي دوی ورپسې هم راولي که نه دلته کی پی کې خلک هسې وي چې دا کیمپونه ورته خالي کړ والله که کی پی کې ورته اړوګړم کړی دی نه نو کی پی کې خو د 5 کیمپونو نوټیفیکیشن هم وشو او هغه چې کوم دی بیخي خالي شو هغه ځمکې هم چې کوم دی خلکو ته حواله شوې نو دلته نه خو هم کار شروع دی خو دلته ډېر زیات دی په دې وجه موږ ته ښکاري ډېر نه شاید سر تاسو راشئ په اول کې زه درته خپل علاقې درته وایم د جمرود علاقه کې شاکس ورته او د غټ الحاج شاجي ګل خاندان د دوی د غټ کوارټرې دي لکه خلکو د برابر خلکو ورته کوارټرې جوړې کړي که نه او هغو په کوارټرو کې د مهاجر په دیرۍ چا ډیفورټ نه کړ چا په چاپې ونه چولې که نه که د خیبر یو آرډر وباسي چې لکه راونسئ راشه په لندي کوتل کې تریا خان ملک والا دغو خلکو له چې دا کوم کارډونه جوړ کړي که نه جی دغو چې دغو خلکو له کوم کارډونه جوړ کړي په کار دی چې دغو کارډونه بلاک شي دوی آرډر راوباسي په کار هم داسې ده جی دې پیرله خو ډېره سختي کېږي زموږ چې څومره ریاستي ادارې دي او تر دې پورې چې فوج هم دا غوښتنه کوي چې دا دې خلکو ویستل په کار ځکه چې دې بیا راځي او دلته کې ورانې کوي او هغه د نرمۍ نه چې کوم دی نو غلط مطلب اوچتېږي که نه نو ستاسو خبره بالکل جی خبره درته کوم وختي تا ته یو سړي وي چې 1200 روپۍ 1200 دي چېرته قسم درته کوم په انډسټري کې د کارخانو انډسټري نه حیات آباد او دلته ګوره چې یو پاکستانی په 25,000 روپۍ تنخواه مهاجر په 15,000 کوي او ورسره کباړه مالي ګاټي مالي هر یو روزګار ټول مهاجرو راځي همداسې کوي بالکل هم ټیک وایي تاسو خبره بالکل صحیح پاکستانیان څه ته پرېږدي چرسو بوډرو او شکو ته او سره هم دا قتل دا خلک چې ولي راولي دې ته یې مونږ بس جوړ کړلو تنګ شو خلک تنګ شو که نه ګراني ډېره ده او ذرایع کمې دي نو دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده ښه دا راته ووایه تروپر دا چې بارډر د یو مخ نه کولاو دی او اورو چې صرف مهاجرین په هغې باندې واپس کېږي همداسې ده که نه سامان مامان هم پېځي راځي بالکل سر چې څنګه دغه شان دی بالکل ولې چې تورخم باندې مونږ د ګنډو کار کوو دا ګنډې اړو که نه جی جی دې مخ اخوانه مونږ کوکر راوړو دا ډو صابون چاکي راوړو که نه نو زمونږ یې بند کړي یو دې مخه صرف افغانستان چې کم ډیفورټ خلک نه دي که نه مهاجر چې ډیفورټ کېږي صرف دا راوړي نور بس اخوانه نه مهاجر راوړي نه پاکستانیان پرېږدي نو تاسو څه وایئ چې همدغه شانتې په کار ده که نه دا تګ راتګ ازادول په کار دي یا لکه زه داسې وایم که نه چې خټه چې سوتره غټې سریاګانې نه یا سریاګانې جی جی دا چې راوړي د کنکریټو مکمل یو دیوال پکې کړي مونږ معاف کړي وو چې مونږ و زما وروره اوس خو دنیا چې کومه ده که نه نو د دیوالونو نه وتې ده پلونو ته جوړه ده یو بل سره رابطې دي داسې لکه بیخي خو یو بل سره لکه ور نشو بندولی که نه دا خو ګوره وطنونه دي دې خلکو سره بندیش په کار دی ولې چې زموږ خپلې مړه د ګوره څنګه فوجیان رانه مري او څنګه خلک زموږ وجني ولې زموږ بچي نشته دي مور او پلار نشته د ملک محافظ دي او دوی زموږ ته بېچاره خودکش کوي او کله یې راله څنګه ولي او کله یې راله څنګه ولي ولې زموږ ادارو لپاره هم دا په کار دی چې دا ولې داسې ظلم د موږ سره روان دی بالکل درته کوم چې په پاکستان کې چې کوم ظلم روان دی خلک دا صرف دلته موږ ته ښکاري نه چې اسرائیل او فلسطین نه دلته زیات ظلم د موږ سره روان دی دا ښکاري نه که نه دا سوشل میډیا راخلي نه چې ورته وایي چې خلک موږ یېرېږو چې اوهو فلسطین کې ظلم دی اوهو کشمیر کې ظلم روان دی راشه په خپل پاکستان کې د کوم ظلم روان دی
ډیره مهرباني تاسو کال وکړو او ډیره په تفصیل مر سره خبره اترې وکړلې تاسو आवाज متعلقه مشران اوري او ان شاء الله العزیز د دې ټولو به پاکستان زنده باد او زنده پاک باد. افغانستان ډیره مننه د کال کولو عزتمند اوسئ. دا ور سره ملګری د لنډی کوتل نه خبرې کولې په پوله پروت په سرحد باندې پروت او هغه صورتحال نه کولو کوم چې دغه د سترګو د وړاندې صورتحال دی او باقاعده د خپل پښتو وطن د نو ډیر نمونه موږ هم کوشش وکړو چې وانه خلو د چاواغیم کوشش کول چې وانه خلو خو ځنې خبره ډیر بیخي خلی لراغلی وي نو مجبورن بنی آدم دغه کې دا خلک لا ډیر دی او دغه مرستيال هم لاشتري سہولتکار هم لا ډیر دی او د دې د وستلو چې کم د حکومت بندوبست هغه کې لا د ډیر کار کولو گنجائش موجود دی نو په کار د دې طرف ته پورا توجه ورکړي شي او په ښه طریقې سره په باعزته طریقې سره دا نه چې درس غوبل جوړ شي وهل ټکول شي په باعزته طریقې سره د خپل وطن ته خلک واپس شي او هغه هلته کې خوشاله اوسېږي موږ دلته اوسېږو او د ټولو نه غټه خبره چې د ملکونو په کچ باندې د مشرانو خبرې اترې چې کوم دي هغې کې یو بل ته غاړه پستول پکار دي چې دا سختی چې کومه ده دا کم شي دا په نرمۍ کې بدل شي کاروبارونه آزاد شي اقتصاد او معاش کړي هغه غاړې ته میوې دانې سبزۍ خرابېږي دي غاړې ته میوې دانې سبزۍ خرابېږي کاروبارونه تجارت هر څیز بند د خلکو تګ راتګ بند نو د خلکو په ژوند باندې نور بد اثرات لګیا دي هغه هم پریوزي خبره ته خو ډېرې دي ټلیفون کالز هم را روان دي کوشش کوو چې سو کالز په دې کې واخلو او بیا هم زمونږ سره په لیکه باندې څوک موجود دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څوک ته چرته نه نذیر خان بوډا د بوډا خبره کوم اوی د بوډې نه نذیر خان وروره په خیر علي هر کله درته یایم خیر دی الله رحمان نصیب کا نو خدا څخه خبره کوي چې پاکستان کې چې کوم د کورونه کیږي ولوټ مار باندې خامل کیږي او په نور په یو کور باندې ما مال نه راځي وای الله کوي ونه کوی وته نه سکانا الله ولوټ مار دا سره چې په چاله ته موقع په ویر سینا بل چې خبره کوله چې یاره یو ول کوم موټر کو شپږ لک روپیا خاصه او 30 لک روپیا کله کولې دوه ځلې ټیرونو تاسو نه شپږ لک روپیا موټر نو ولوټ مار باندې خامل شروع دی کنه نو بس ډېر ټیم د نه خر په ځکه چې دلته ټیمن خاتم دی او بس الله رحمان نصیب کو داسې د وګونه به چې الله چې کوم دی په نو باندې راخم کی امين دا لوټ مار ولا و د رشوت ولا چې کوم دی الله په ځمکه توج باندې نه پوسی چې بس د نور غریبونو له خیر پیښ شي تاسو غاړه ته څنګه امن څنګه دی امن او امان څنګه دی باړه کې امان کومه ته و چې بس لوټ مار باندې چې کوم دی خامل شروع دی او په نور عمل خو خدای وس خیر دی الله راخم دی د خو چې کوم دی امن دی د موته ګوره اعلان شو یا کنه ټیک ده بولا خو د ترقی کې راونه نو بس الله خیر پېښ کی والا چې کوم دی د خلک د حکومتدانان چې کوم دی خکی د لوټ مار پرې دی او بس عمل کنه لګا ترقی وي چې په مخه راخه ډېر مننه عزتمند اوسئ الله دې آباد لره عزتمند اوسئ ډېر مننه دا د بوډۍ نه ملګری خبرې کولې او پښتانه ایغني خلک دي چټ پټ خلک دي بس خپل خبره برابر کړه د خیر سره او دا د زمونږ د مشرانو زمونږ د خلکو په اجرو کې د ناستو پاسو هغه دا یو فائدې چې په خبره پويږم زر د خبرې پر رقم پويږي د وخت په استعمال د وخت په اهمیت د وخت په کمی زیاتی باندې هم پويږي موږ تر ډېر خبره اسانه شي بعض خلک داسې وي چې هغه د سیستم ډېر پام نه ویني بیا کومګه رامنې کوو نو خبر وګديږي کومګه بیا رامنې کوو خبر وګديږي خو چې کوم خلک په وجرو کې ناس پاسو په خبرو کې بلد وینو د هغه خبره غونډه مونډه هم وي ټکی پکې هم مناسب وي او مطلب پکې هم ډیرو کم چې د وخت ضرورت ته زمونږ او تاسو د وطن او د ادارو ضرورت ته چې موږ یو بل سره خبرې وکړو مکالمه وکړو د یو بل بنځان پوي کو چې تاسو وایي ز سوای موبایل سو یو بل واورو تر څو پورې چې موږ یو بل اوریدل نه وي تر هغه پورې د یو بل په خبره د یو بل په سوچ پوي دی نشو چې په یو بل پوي ګوننو لانجې کونجې به ډېرې وي بیا په مسلې زیاتې وي نو خبره دار چې یو بل ته غوږ کېږدو او دغه د غوږ ایښودلو ګټه دا وي چې خبرې بیا جوړېدو طرف ته ځي او د هغې نه صورتحال چې کوم دی نو ښه کېږي که دا باړه ده که دا لنډي کوتل دی که دا نورې علاقې دي او زموږ د وطن خو کوڅه چم حجره جومات جنازګاه پورې او د ودونو د خادو د ډولو د میدانونو پورې چې کم دی نو په وینو باندې رنګ شوي دي او دا د اوسنۍ خبر نه ده د دې لسیزې وشو 45 کال وشو چې په یو شکل کې په بل شکل کې دا وطن دا خلک د مسلو سره د مشکلاتو سره ښکار دي
نو ضرورت د دې خبرې دی چې اوس مونږه په یو بل باندې ځان پوه کړو، لږ ساړه وخورو او مازغه یخ کو او په یخ مازغو باندې سوچ وکړو چې د وطن د آبادۍ دپاره، د خلکو د سوکالۍ دپاره، د روزګار د موقعو د پیدا کولو دپاره، د کارخانو د لګولو دپاره، د وسایلو د معدنیاتو د راویستلو دپاره، د فصلونو غلو دانو د پیداوخت دپاره څه ضروري دي، کم کار ضروري دی، څومره منډه ضروري ده. وخت په تیزۍ سره روان دی، زمونږ یو نسل ځي او بل نسل راځي، خو مشکلات کمیږي نه، مشکلات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. نو په دې کې زمونږ او ستاسو ټولو غږ شاملېدل پکار دی. اولنی کار چې کوم دی آواز کول دی. آواز شاید د ټولو نه آسان کار هم د ټولو نه کني، خو یو ګران کار هم دی. نو آواز اوچتول او آواز په ټیک طریقه باندې اوچتول چې کوم دی لوی کار دی، غټ کار دی، فن دی او د وخت ضرورت دی او زمونږ د مسلو حل پکې موجود دی. کله کله خلک خبره وکړي، آواز وکړي، آواز اوچت کړي، خو هغه آواز دومره تیره اوچت کړي، دومره وران اوچت کړي، دومره سخت اوچت کړي چې څوک یې اوري نو اول خو هغه غوږونه بند کړي، اوري یې نه. که بیا یې واومري نو طبیعت دومره خټه پټه شي چې هغه بیا هغې ته توجه نه ورکوي، اړو سوچ پرې نه کوي او بیا دغه شانته زموږ خبره چې کوم وي هغه په هوا کې ګډه وډه شي، تحلیل شي، اوبه شي او هغه اصلي مسلې ته موږ تاسو ونه رسېږو. نو خبره چې بني ادم کوي نو ښه خبره دا وي چې په ښه طریقې سره وکړي، په ښه مناسب آواز کې وکړي، مناسبو ټکو کې وکړي او خپله خبره په ښه طریقې سره را بیان کړي. نو زموږ خو کوشش دغه دی چې دا زموږ وطن دی، بولو پاکستان ستاسو پروګرام دی، سنو پښتونخوا ستاسو اداره ده او په دې کې زمونږ او ستاسو خبرې اترې د پروګرامونو قیمت زیاتوي، قدر زیاتوي. دا پروګرام وخت سر ته رسېدلی دی، تر بله پروګرام هم په لوی الله سپارم. د خپل ګیر چاپېره خلکو خیال ساتئ.